دا خوف خدا دا یو لوی نعمت ته چې پړه کې الله تبارک وتعالى یې راپرته. امام غزالی رحمه الله د دې درې درجې لیکلي دي. یو درجه د عوام الناس ته، عام خلق دی، یو سړی د ګناه کبیره او کا په لوی ګناه کې را سړی مبتلا دی، خود ته یې پیدا شو چې هو دا خو مې سو کړ لوی ګناه مې وکړ، الله به ما نه د دې تپوس کوي، په دې به ما له سزا را کوي، په دې به الله ما ګناهګار ګرځي، الله باندې کړی و. نو په دې دوران کې چې کله د عملو کو دړ کې را پیدا کسنګ یو ماشوم په کور کې روانیو کی چرته لوخي مات کی، چرته سکول کې او د استاد مخه ته سروانیو کی، د پړه کې دا یاره پرتی چې را کزو سکول تزم کور کې وال خرم سکول تزم استاد مې خپه کړي د رواني مې کړي دا خبره الله سزا را کوي. نو دا د پړه کې پرتی دا ډیره کم یو درجه ده چې د عوام الناس ته. دویم د خوف درجه د سلف صالحینو ده چې کم نیکان خلق دي، دی نیک عملو کې ګناه دا خلق نه کوي، نیک اعمال وکړو، منځ وکړو، عبادت وکړو، تهجد وکړو، ته اوس ټول ورځ په دې سوچ کې